ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او دا ځوان را سره دی. مشکله ده چې د سره زه خبرې مو وکړی شم او د ده سره کار دا شوی دی چې په دې سختې په دې وخت کې د نه چا غوا پټه کړې ده. نو یقینا دا لکه مسلمان سړي خو کلمه به وایي خو مسلمان نه دی کم سے کم چې دا کار یې کړی دی او نه ځان ته پښتون ویلی شي چې د په دې وخت کې ضمیر لکه دا اجازت ورکوي چې غوا دې پټه کړي. خو د غوا د پټېدو سره دته بله مسله جوړه شوې ده. اول خو راته دا ووایه ستاسو نوم دی او ته د کوم کلي یې؟ نوم زاهد ګل دی، زه د ترخ اوسېدونکی یم سر. او زما غوا چې دا ما وړوکي بچی مې ته کېنولې وه غوا ته، زه مې دلته په ورور پسې رالم مال چې دا ورور مې راسه ملګری شي او شانډۍ ملک زموږ خپلوان دي چې هغه ځای پورې راسه بوځي. نو چې زه چونکې بار بېرته ووتلم لور مې په ورور رامنډې وی او جاړي مال ولې وایي 3 کسانو راته وویل چې دا غوا ته له موږ اوبه هم کېدو او ګیاب هم درته ور واچوه او دا تږې ده او رانه بوج تلله. بیا چې دلته زه رالم نو ما خپله ښځه خبر کړله او مور مې نه خبروله. مور مال اړه بیماره ده مال دا مه خبروئ. هغه مور مې خبر شوی و ستاسو د مخې دقه ده چې په امبولس کې اوس اچېرې وه او دقه د اړه بیماره ده پټې سترګې پرته ده. نو لکه مور د زړه بیماره ده او خبر شوه د غوا نه نو نوره پریشاني زیاته شوه. راپورټ مې هم کلی تانې لم تللی یم. او دا ماشومه په کوم ځای کې ناسته وه چې د غوا ورسره ماشومه چې ده دا مرسا د غوا خواته کېنولې وه او تړلې مې وه. دا د دې روډ باندې د بلاک مسله ده، یعنې په دې پاټک په ایریا دې پاټک په ایریا کې په دې سټیډیم دې سر ته دغه ځای کې د بلاک مسله له هغه ونې ته ما غوا وتړله. وړوکی بچی وسه دی یو کم څولې خورځې د لنګوان شوي دي د دې غوا. اوس دغه قصې دي څه به ووایو د خدای تعالی بندګانو غلاګانې کوي چېرته لاړ شي غټ غټ اربپتیان دي کرپتیان دي کروړپتیان دي هغو نه غلاګانې وکړي دې دغه د ټول عمر دغه یوه اثاثه وي غوا او بیا تاسو هغه هم ترې پټه کړې ده په هغې پسې مور خفه ده دغه ده د زړه بیماره ده خدای مکه هغې ته مسله جوړه شي. نو زما پوره خیال دی چې دا اول د خدای داسې وکړي چې همدغه شانې سټوري وي چې چا ترې پټه کړي نه وي او کور ته یې بوتلي چې زه راشه چې اوبه ورکړو واښه ورکړو خوراک ورکړو نو سړی پسې خفه دی واپس یې کوي. او که نه تاسو ته په دغه دوکه باندې بوتلې ده په دې ایریا کې غله شته د دې نه به انکار نه کوو نو د خدای نه ویرېږئ مړه د خدای تعالی بندګانو تاسو دوی نه هم غلاګانې شروع کړلې دونه خو لږ په ځان کې انسانیت پیدا کړئ لکه غله یې ټیک ده خو زړونه هم خوا هم شته پښتانه هم یې که نه نو لږ خو لږ معمولي رحم خو په ځان کې پیدا کړئ کم سے کم دې خلکو نه خو غلاګانې مه کوئ لاړ شئ چېرته غټ غټ ښارونه شته هلته سرګرم شئ او غټو خلکو نه غلاګانې کوئ چې سم ماړه شئ. اوس په دې غوا به ستاسو څه وشي خو د مور بیماره ده زړه تکلیف دی ورته ما په خپلو سترګو ولیده خو په ویډیو کې مې راوستله نه چې لکه دا دغه شوی ریسکي والا هسپتال ته منتقل کړله چې داسې نه چې هغې ته د دې نه څه مسله جوړه شي. نو زما ټولو ته دغه اپیل دی چې دې کیمپ کې کم خلک راغلي خپل کورونه یې پرېښي دي خپل لکه هر څه یې پرېښي راغلي دي دې خلکو سره تاسو همدردي وکړئ که یې ورسره خلک لګیا دي خو د غلو ته مخاطب یم چې تاسو هم د دې خلکو سره همدردي وکړئ په دا وخت کې چې د خپل بل چا نه غلا کې هم نیمه پکې راوړئ او په دې خلکو واپس لګوئ یا سم ستاسو دغه کار دی. خو بهرحال دا غوا که په چا بوتلي وي په غلطۍ کې هم په دغه خبره باندې نو واپس یې کوي ورته او که په غلا هم کړې ده زه ته سوال کوم چې دا غوا ورته واپس کوي. کېدای شي دلته کیمرې هم وي که هغه ریکارډ د پسې وګورو په هغې کې هم راشئ نو بیا به داسې چې د سترګو غړولو به پاتې نه شئ. نو دا سړی دی په دې کیمپ کې دی نوم دی زاهد ګل نوم یې دی او خیمه نمبر په دې فوټبال ګراوند کې چې کومې خیمې دي په دې کې چا نه هم تپوس وکړئ نو درته به یې وښیي او دغه غوا مهرباني وکړئ سړي ته واپس کړئ.